بسم الله الرحمن الرحیم. د مسجد آداب من او تاسو له پکار دي چې د مسجد د آدابو خیال ساتو او د مساجدو من او تاسو د هغې په خپله باندې حفاظت کو. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمیل چې کم سړي د الله دپاره مسجد جوړ کو وی الله جل شانه به د ده دپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي. دغه رنګې زما عزتمندو مسجد هغه صفا ساتل پکار دي. کله چې انسان مسجد ته ورځي اول د ښی خپه ور مخکې کوي او چې کله روځي نو ګسه خپه دې را مخکې کوي او ښی دې وروسته کوي او مسجد ته د ورتللو په وخت کې د مسنون دعاګانې وایي لکه اللهم افتح لي ابواب رحمتک او چې کله روځي اللهم انی اسألک من فضلک. او مسجد ته چې کله ورشي چې څوک په تلاوت یا ذکر کې مشغول نه وي همداسې ناست دي نو هغې باندې سلام اچول پکار دي. او د مسجد کې د کېناستلو نه مخکې که مکروه وه نه نو تحیت المسجد کول پکار دي، یو 2 رکعته نفل. مسجد کې چې کوم ځای کې درته ځای میلو شي هلته کېناستل پکار دي. مسجد ته چې ورځئ نو چې اودس چارهدام وضو دې وي نو ډېر به ښه او زیات تر وخت هغه په مسجد کې تیرول پکار دي. ولې چې مسجد کې زیات تیرول وخت زیات تیرول دا د ایمان علامت دی او مونځ همیشه دپاره په مسجد کې با جماعت ادا کول او دغه رنګ په مسجد کې ذکر فکر تلاوت کول او مسجد صفا کول جارو وغیره پاغې کې وهل د الله د کور خیال ساتل. د جمعې په ورځ چې کله مسجد ته ځي نو خوشبو لګول عام حالت کې خوشبو لګول پکار دي. مسجد ته داسې ماشومان بوتلن نه دي پکار چې هغه د مساجدو د احتراماتو نه نه خبر چې یاره په مسجد کې کم ادب دی د هغې خیال ساتل د هغې دغه پکې نه شعور پکې نه نو هغه بوتلل پکار نه دي. په مسجد کې دنیایي خبرې کول نه دي پکار. په مسجد کې په تیز اواز سره خبرې کول نه دي پکار. په مسجد کې د خوراک څښاک نه ځان ساتل پکار دي، د خوب نه هم ځان ساتل پکار دي. البته مسافر او د اعتکاف والا لپاره په مسجد کې د کاني پینی اجازت او د وده کېدلو اجازت شته. او مسجد ګزارګاه نه جوړول لکه لاره ورکې جوړه شي. بعضې مسجدونو کې د 2 مالو لارې نو خلک د 2 سیډو نه ورته مسجد ته دغه لګېدلي دروازې نو په یو باندې را دننه کېږي او په بل هغه بلې مالې ته اوړي نو په مسجد کې ځې راځي نو داسې کول پکار نه دي. دغه رنګې بهر لوډ سپیکر صرف د اذان دپاره استعمالول پکار دي او نور کوشش کیږي چې یاره هغه استعمال نشي. ولې څوک په مریضان یي، څوک په وده یي، څوک په آرام کوي. دغه رنګې د زنانو دپاره په مسجدونو کې د هغوی له مسجد ته تلل پکار نه دي. البته کوم مسجد کې ځان له ځای د زنانو دپاره جوړ شوی خاص کر په لارو باندې چې کوم مساجد راځي بعضو کې داسې چې هغې کې هلته کې د خواتین دپاره خپل ځای جوړ کړی د مونځو نو هغه دې په هغې کې مونځ ادا کوي. دا یو څو آدابو څوک چې دا اوري الله د رضا دپاره مخکې دا شعر کوي چې زمونږ دا مسلمانان وروڼه ټول د دې نه خبر شي.